د پاکستان حکومت د وفاق وزیرانو د پاره د 24 کروڑ روپو 24 گاڑی راغستو اعلان کړی دی. وفاقي وزرا د پاره د نوو گاڑو راغستو اعلان شوی دی. د 24 کروڑ روپۍ هغه د پاکستان غریب عوامو پیسه ده کومه چې د پاکستان غریب عوامو نه مختلف ټیکسونو کې وستل کیږي جی. پاغه باندې بیا زموږ د وفاق وزیران یا زموږ د ملک چې کوم وزیران دي ای پی بیا خپل عیاشیانه کوي جی. غریب عوام ته مختلف قسم ټیکسونه واغشتل شي او هغه بیا دغه وزیران چې دی په خپل عیاشیانو باندې لګي. یو طرف ته پاکستان د امداد د پاره، یو طرف ته بل طرف ته زیرازي، یو کله یو ملک نه امداد غواړي کله بل ملک نه امداد غواړي او بل طرف لکه تاسو ګورئ نو دغه وزیران چې کوم دی بیا په دغه امداد باندې خپل عیاشیانه کوي. او زموږ د پاکستان د عوامو غټه بدقسمتي دا هم ده چې په موږ باندې الله پاک داسې حکمرانان مسلط کړي دي چې کله دای ته قرضه منظور شي نو دای پاغه باندې هم یو بل مبارکیانه ورکوي چونکه دا دای د پر د افسوس خبر ده. لکه یو کس بل کس نه قرض غواړي نو مجبورۍ په وجه غواړي کنه نو چې قرض غواړي دا د خفګان مقام دی که دا د خوشحالۍ مقام دی چې آی ایم ایف کله قرض منظور کړي نو زموږ د وفاق د وزیران چې کوم دي یا زموږ د ملک چې کوم حکمرانان دي د یو بل مبارکیانې ورکوي چې مبارک شروره منظور شو شوړه منظوره شو بیا مجيبونه ګرم شي نو د یو بل مبارکیانې ورکوي چونکې دا زموږ د پر د افسوس خبر ده چې موږ نورو خلکو نه یا آی ایم ایف نه قرضه غواړو او دا قرضه چې کوم دی دا به څوک ورکوي دا به دغه حکمرانان نه بلکې دا به ما ته ورکوي جی. د ما ستاره ټیکسونو نه به دا قرضه وځي. اوس دا قرضه عوام ورکوي د خپل کاروبارونو نه ورکوي. آی ایم ایف ریپورت جاری کړی دی. د آی ایم ایف د ریپورت مطابق پاکستان په صحت او تعلیم باندې خرچه نه کوي. پاکستان چې کم بجټ صحت او تعلیم ته منظور کړی دی هغه ناکافي بجټ دی. د آی ایم ایف وایي آی ایم ایف دا خبر ابزرو کړی دا چې د پاکستان کم بجټ ته کې صحت او تعلیم د پاره کافي بجټ نه دی ورکړل شوی. آی ایم ایف دا هم ویلي دی پاکستان ته د مهنګۍ کمولو نه علاوه نور هم ډیر زیات مشکلات دي. پاکستان کې کاروباري ماحول مشکل دی او د پاکستانانو حکمرانان چې کوم دي دا هم انتهایی کمزوري حکمرانان دي. کمزوري حکمرانان خو ذکر چې رستاسو محتاج دي که رستاسو محتاج نه وي یا د فیصله داسې کولې نو دای به هیڅ کله هم تاسو داسې نه وي چې دا کمزوري دي. د آی ایم ایف په ریپورت د پاکستان حواله سره جاری کړی دی جی. بلکې موږ وګورو نو زموږ چې کوم حکومت ته دا صرف د عمران خان نه نجات د پاره مختلف قسم آئینی ترامیم کول غواړي. د عمران خان علاج ورسره نشته. عمران خان نه ځان خلاصولو د پاره دی په آئین کې ترمیم کوي. صرف د عمران خان علاج دی ته نه ورځي. عمران خان دا وخت د ملک یو بهادر او د عوامو د سپورټ والا لیډر دی. خپ بهادرۍ باندې خپل کیسونه لړاوي او بل طرف لکه تاسو ګورئ عمده قاضي فایز عیسی دی چې هغه په حکومت طرف لدی او د عمران خان دغه کیسونه سینسیرلی هغه نه دغه کوي. قاضي صاحب باندې د عمران خان چې کوم وکیلان دی په څو ځله عدم اعتماد هم کړی دی. بل قاضي صاحب چې پرون بیکرای کې هغه سره کوم واقعه شوې ده د هغې حواله سره مسلم لیگ نون حکومت وایي جی چې دغه ټایم د سره زنانه موجود وي او داسې نو کول پکار چې د زنانه په مخ کې د سره داسې قسم رویه شو. قاضي صاحب سره بیکرای کې چې کم پرون د بیکرای یو سرمن هغه ویلو چې پتا د لعنتي قاضي فایز عیسی یو حاضر سرویس چیف جسټس ل چې د ملک یو عام شهری واپسی دا خبره ولکې خو سوجه وای کنه اواجه سره هغه لړی تاسو له معلومه نه. اوس مسلم لیگ نون حکومت وای چې داسې نو کول پکار هغه سره د کور زنانه وي او د ول داسې نو مسلم لیگ نون حکومت لزه دا وایم چې تاسو د پی ټی آی د زنانه گرفتار کړی دي یا تاسو د پی ټی آی چې دا کم لیډرشپ گرفتاروي او د زنانه په مخ کې د غي بیزتیانه کوي د زنانه په کورونو باندې ورخیږي د پنجاب پولیس په کورونو ورخیږي نو هغه ټایم تاسو له زنانه یا دینی هغه ټایم تاسو دا نو کنه د پی ټی آی ولا د بل دنیا مخلوق دي د دې سه عزت میزت نشته دي یا د زنانه او عزت نشته یا د په کورونو کې زنانه نشته چې تاسو د پنجاب حکومت خو دا غيو ایم ان ای د کور نه فرنیچر راوړلو هغه لور واده له فرنیچر کړو و فرنیچر ته روچت کړو نو هغه ټایم تاسو زنانه یاد نه وي. اوس تاسو له پدیزي کې زنانه را یاد شونه دا د موږ د ملک چې کم دی او ماغه دوه قومي نظریه ده بس چې چا سره څنګه سلوک کیږي بل سره دغه اپوزیټ سلوک کیږي. دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.